خوږو پښتنو السلام علیکم. ځینې مسلې دي په هغې خبرې کوو. یو خو نن ما یو ویډیو وکتلو، دا د اکوړه خټک، دا په اکوړه خټک کې چې ده حقانیه مدرسه ده، په دې سلسله کې ما چې زه یو څو خبرې وکړم تاسو سره، او دا مسلې چې کوم دي نو موږ اوس راپورته کړو. وخت راغلی دی چې زموږ پښتانه دې ته متوجه شي او په دې خبره ځان اوس پوه کړي چې دا چې کوم دي دا د پښتنو خلک نه دي، دا د پنجاب مورچې دي، د پنجابي جرنالو مورچې دي، او دا چې کوم دي د پښتنو په ځمکه باندې خورې کړي دي، او د پښتنو ماشومان او بچي، هغه ماشومان او بچي زه تاسو ته دا لیکلې در کوم، هغه ماشومان او بچي چې کم مجبوره دي، کم غریبانان دي، او د کم وس نه رسي چې د خپلو بچو خیال وساتي، یا په هغې باندې ډوډۍ وخوري، یا چې کوم دی نو هغه سکول یا مکتب ته چې کوم دی نو ولیږي چې تعلیم حاصل کړي. نو دا ماشومان چې کوم دی دا یتیمان یا دا غریبانان، دا ټول چې کوم دی نو په دې دارالعلومونو په دې مدرسو کې چې کوم دی نو غورځولي شوي دي. دا د پښتنو په دې منطقه کې د ترقۍ د مخنیوي هم د دې لپاره کړی دی چې پښتانه چې کوم دی هم داسې غریبانان وي، اقتصادي توګه چې کوم دی نو مطلب دا دی چې مات ګوډ وي او مجبور وي چې دغه فوج چې کوم دی دا د طالبانو، دا چې کوم دی دا د مغز نه خلاص ماشومانو، دا چې کوم دی د پنجابي جنرالانو لپاره تربیه کړي، او بیا چې کوم دی نو په دې منطقه کې د خپلو مفاداتو لپاره استعمال کړي. دا اصطلاحګانې چې کوم دي یا د داسې خلکو تربیه چې کومه ده، دا ټول ورلډ کې شوي، دا ټول دنیا کې داسې شوي چې برین واشنګ سیستمونه دي، هغه دغه کېږي، امپلیمنټ کېږي، او په هغې طریقو باندې چې کوم دی د ماشومانو مازغه ویندلي کېږي چې ډېر اصطلاحات هم ورته شته دي. لکه داسې خلکو ته بیا په انټرنیشنل لینګویج کې چې کوم دی ورته ببونز وایي، چې هغه مطلب دا په ریموټ کنټرول باندې چې کوم دی د لرې نه استعمالیږي، او مطلب دا دی چې څه نوم یې دی هغه مقاصد چې کوم دي نو هغه پې ترسره کېږي. دا دارالعلومونه د دې بنیادي مقصد دا دی چې پښتون بچی چې کوم دی نو هغه کنټرول کې واخلي، هغه ریټارډډ کړي، یعنې د هغه د انساني پټلۍ نه ښکته راکوز کړي، او د حقایقي دنیا نه، د حقیقي دنیا نه یې وشلئ، د خپلې ځمکې نه یې وشلئ، د خپل وطن نه یې وشلئ. او چې کله یې وشلئ نو بیا د داسې خلکو تربیه کول د هورو او د علمانو په نوم باندې ډیر اسان شي، د دوی کنټرول کول ډیر اسان شي. دا اوس چې کوم دی دا اوس ګوله ده، د اور دا د اور ګوله دغه ځای کې پرته ده، پوه شئ. نو د دې ګولې نه چې کوم دی نو قسمه قسم منفي انرژي چې کوم دی اوس اخراجېږي. دوی مطلب دا دی چې دا نه چېرې په دې منطقه کې لګیا دي، ټوله منطقه کې به دغه کې د خپل کلو کې هم چې کوم دی اوس خلکو ته چې کوم دی نو مسلې جوړې کړي دي، او د خلکو په جدادونو او د هغې په ځمکو باندې او د هغوی په دغه باندې چې کوم دی پراپرټو باندې خپل هغه د بدماشۍ او د خپل هغه ملی چې هغه سر رسوخ کېنولو یو کوشش چې کوم دی نو روان دی او هغه کوي. دا ناکامو راغریب چې دا چا وجلی دی؟ دا هم په داسې مدرسو کې لکه د اکوړه خټک مدرسه چې کوم ده په دې کې تربیه کېږي. دا زمونږ د ملاله میوند چې کوم ده دا چا ووژله؟ دا هماغه مرکز دی، یو سنټر دی چې دلته کې تربیه کېږي، او د دې دی نه چې کوم دی نو پنجابي ورته بیا چې کوم دی دغه ورکوي اډر، او بیا استولي کېږي. تاسو خو وکتل که نه چې د دې اکوړه خټک د دې سمیع الحق دي دا بچي چې کوم دی دا څومره یعنې کمزوري او څومره خپله شکست خورده خلک دی، هسې څومره غلیظ او څومره بېعزته خلک دی. دا د دوی د پلار سره دغه ادارو څه ونه کړل. یعنې زه تاسو ته په یقین سره دا وایم چې د دنیا په هر ملک کې، په هر قوم کې که چا سره دا واقع شوی وه که نه، نو هغه به بیا چې کوم دی د پنجابي فوج مخ هم نه لیدلی، او تلې به چې په افغانستان کې د افغانانو سره بیا خبرې کړې وي، او د افغانیت نه بیا چې کوم دی نو دغه دفاع کړې وو، د هغې دپاره به ودرېدلي وو، مطلب چې خپل وطن او خپل دغه به پته به ورته لګېدلې وه د دې په نتیجه کې چې دا څوک دي او د دوی څه مقاصد دي او د څه دپاره چې کوم دی دا استعمالېږي. خو چې اوس یو خاندان یا یو کورنۍ دومره سپکه شي، دومره وغورځېږي، دومره بېعزته وي، دومره چې کوم دی شکست خورده وي، دومره غلیظ وي،
دومره ناکام وي په ژوند کې چې دا چې کوم دی د دوی دا جکړه هوا دی، دا یې نیولي دي، په مختلفو تارونو باندې ښکیل کړي دي، ګیر دي. دوی نه اوس حرکت کولی شي، دوی اوس نه پاسېدی شي، او بیا چې کوم دی دلته کې راپاسي او د خپلو غریبو پښتنو سره چې کوم دی هغې ته چې کوم دی نو مطلب دا دی چې د بدماشۍ پتونان وایي. ته موږ دلته کې کلو کې موږ ته پتونان مو ستا دشمن شته دی، خپل بدل واخله ته چې ستا هغه پلار سره دوی څه ونه کړل په اسلام آباد کې، او څومره په شدت او ظلم سره چې کوم دی د دنیا نه چې کوم دی نو هغه رخصت کړ، او کم قیمت تاسو چې کوم دی دغې لوبو ورکړه، او د هغې باوجود تاسو راپاسئ او خپل غریب پښتانه چې کوم دي د کلو پښتانه د هغې لارې او کوڅې چې کوم دی نو هغه بندوئ او هغوی ته چې کوم دی مسئلې او مشکلات چې کوم دی جوړوئ. نو دا خبرې چې کوم دي دې ته اوس متوجه کېدل پکار دي. دا زمونږ خلک نه دي، د هغې وجه دا ده چې دا هغه ماشومان دي چې د هغې برین واشنګ شوي دي، هغوی چې کوم دي سکول ونه لیده غریبانانو، کالج یې ونه لیده، راغلي دي او د دې په کنټرول کې ورکړي دي، او دوی ورته چې کوم دي د شپږمې او د اوومې صدۍ چې کوم دي نو اخلاقیات او مورال ورته ښیي. د دې خلکو څه فایده ده مطلب چې پښتنو ته؟ زه په دې نه پوهېږم. دا پښتانه پخوا چې وه دا چې کوم دی نو څه غلط ژوند دې تېرو، یا په پښتنو کې مذهب کم دی چې دا پښتانه چې کوم دی نو مطلب دا دی چې د خبره چې دته را دومره چې کوم دی د دیني تعلیم او د مدرسو ضرورت دی چې مطلب دی چې ټول وطن یې پرې ښکېل کړی او ټول وطن یې پرې چې کوم دی نو ګیر کړی دی. پښتنو ته د دې ضرورت نشته دی، د دې ضرورت بل چاته دی، د دې د تنظیم چابیانې چې کوم دي بل ځای پرتې دي. دا چې کوم دي د جي ایچ کیو لاندې کنټرول کېږي د پاکستان، او دا د هغوی پروګرام دی، د هغې پروګرام دلته ارکسټریټ کېږي، میوزیک پې جوړېږي، کمپوز کېږي، او د هغې په رڼا کې چې کوم دی د هغوی سیاسي عمل د هغې مقاصد چې کوم دی نو په دې منطقه کې تر لاسه راوړنې دي، پښتانه تباه کول دي، اریف وزیر دې پې ویشتل دي. دا څوک ولي؟ د اریف وزیر چا مړ کړ؟ دې خلکو وجلې دي، دا خلک دي، او د دې د کنټرول لاندې چې کوم دی نو ژوند تېروي، او دوی استعمالي چې په چا ډز وکړه، څوک ووله، څوک د منځه یوسه. نو دا اوس د یرې ترخې خبره نه ده چې دې نه موږ ویرېږو، دوی نه چې کوم دی نو موږ چې کوم دی نو دباو شو. دې ته مخامخ چې کوم دی نو ویل پکار دي، ته دا سره زموږ د پښتنو په ذاتي مسئلې بیا اوسه دا ورته ویل پکار دي اوسه چې دا لوبه دغه طرف ته دوی بیایي، ځکه د دوی ټول نورې مسئلې چې کوم دي ښکاره کېږي، بربنډېږي. تاسو وګورئ، یعنې دا خو تاسو وکتل چې د کرونا پیسې دې ملک ته راغلې، او هغه چې کوم دی یو میجر جنرال چې کوم دی نو ووایي $300 میلیونه. یعنې تاسو وکتل چې د دې جنرالانو څه مقاصد دي او څه مرامونه دي. آیا دوی د اسلام دپاره مبارزې کوي؟ آیا دا دوی د اسلام او د شریعت دپاره ولاړ دي دلته کې په دې ملک کې چې دا ځان نه چې کوم دي دا پیتې لګولي او دا ټوپې هغه کړي؟ تاسو هغوی د هغه سیګار او د هغه سیګرټو څکلو اندازونه وګورئ. تاسو کیاني کتلې هغه دومره پایپ چې لګولي او هغې کې هغه سیګرټ هغه کې ښودي او هغه چې کوم دی نو هغه څکي. تاسو د هغې هغه سټایلونو ته وګورئ، لکه سړی چې په دغه څه نوم یې په 007 کې چې کوم دی نو ملای د هغه فلم سازي کېږي یا چې کوم دی نو هغه جوړېږي. نو داسې ده چې بیا هغې پیسې وتښتئ او لاړ شي بهر ته، نه ورته بیا اسلام یادي، نه ورته شریعت یادي. د خپلو ښځو او ماشومانو او بچو سره چې کوم دی داسې هغه عاصم باجوا چې کوم دی نو پیسې وتښتولې، څومره پیسې چې کوم دی نو وتښتولې، دا ټولې زمونږ او ستاسو پیسې دي. دلته په صوبه کې دا نیازي چې ورته وایي، دا نیازي د پاکستان وزیر اعظم چې دی، د تش په نوم وزیر اعظم، د دې صوبې نه پیسې واغېستې، دا خپلو وزیرانو ته اډر وکړو د دې صوبې نه پیسې واغېستې او $3 میلیونه چې کوم دی نو دې دارالعلوم له ورکړل، او د ده پسې خلک راپاڅېدل. نو ده دا وی چې دا ماشومان به کم خوازي، دې ماشومانو سره به څه کېږي؟ دا $3 میلیونه مال راکړه چې زه په دې $3 میلیونه باندې چې کوم دي کالجونه او سکولونه خلاص کړم، چې ته وګورې چې دې ماشومانو سره به څه کېږي او د دې نه به څه جوړېږي بیا. نو دا خبره اوس دا پیغام دې دولت ته او دې حکومت ته رسول پکار دی. اوس باید دوی چې کوم دي ښکاره پوه شي په دې باندې چې پښتون په هغه دور کې ستا نه دی چې کله تا چې کوم دی د افغانستان خلاف جهاد اعلانوه. نن دا پروسس شاته روان دی، په بل طرف ته دا پروسس ډایورټ شوی دی، دا بل د دې چې کوم دی دا قالین شاته اوس روان دی، دا راتاویږي. پوه شئ که نه؟ نو نور د پښتون جهادي نه که
وی به در سره کلپټس پر سره وي ځای په ځای به سره ګروپونه وي دغه خو دا چې ستاسو خلاف به موږ اوس د خپل قوم او د وطن او د خلک پاسوو زما خلک او زما وطن او زما د تباه شوي برباد شوي خلک اوس خپل سکولونه غواړي هسپتالونه غواړي روډونه غواړي بله په هسپتال کې د اکسیجن د لاسه چې کوم دی نو مطلب دا دی چې خلک مړه شو نو بیا ما د سراجي یو ټویټر وکته په ټویټ باندې نو سراجي دی وایي چې ډېر افسوس دی چې مطلب دا دی چې په ملای چې په هسپتال کې چې کوم دی نو مطلب چې دغه څه ورته وایي نشته دی څه ورته وایي دا د ګیس نشته دی اکسیجن نشته دی نو خبره دا ده چې ما ورته دا ولیکل مې سراجي مې زه ستا نه یوه پوښتنه کوم ګیسونه او هسپتالونه او لیبارټرۍ او د خلکو د صحت لپاره انتظامات دا خو د معیشت په نتیجه کې کیږي دا خو د اقتصاد په نتیجه کې کیږي دا خو چې کله په یو سوسایټي کې او په ټولنه کې بالعموم چې کوم دی نو ډیولپمنټ شوي وي نو خلکو ته دا فیسیلیټیز د ماشومانو ته د سکولونو ته د هسپتالونو ته د سړکونو ته ته د هغه ځای نه پیسه راپورته کوې او هغه چې کوم دی نو بیا دې ځایونو ته لېږي او د هغې په نتیجه کې بیا چې کوم دی نو په جامعه کې په ټولنه کې مسؤلیتونه راځي ذمهوارۍ راځي ارګنایزیشن سټرکچر راځي او مطلب دا دی د خلکو یو بل سره چې کوم دی نو تړونونه پیدا کیږي یو بل چې کوم دی نو انریچ کوي یا د جامعې او د ټولنې دپاره چې کوم دی نور د ډیولپمنټ لارې ګوري نو تاسو خو په 40 کاله کې جهادونه کړي دي تاسو خو په 40 کاله کې دا ښودلي دي خلکو ته چې سټ او مری به څنګه پرې کوي او مری چې د دې طرف نه پرې کړي څومره ثواب دی تا ته به څومره هورې میلاویږي او علمان او چې دې طرف نه پرې کړي څومره چې کوم ته تا ته میلاویږي او دا سوچ به نه کوې ته دا خو بس جهاد دی موږ خو ډېر لوی مقاصد دي موږ خو دا ټوله دنیا مسلمانه کول غواړو نو که ماشوم پکې مړ شو هم شهید دی او که ښځه پکې پریګننټ غریبه مړه شو هغه هم شهید دی او دا ټول چې کوم دی د شهادت لاره باندې روان دي وژنې مړه کې څومره چې کولی شي هغه وکړي په یو ځای کې ونه درېږي څومره چې کولی شي هغه مړه وکړي نو دغه ورته ما ووایي چې ته به د کم ځای نه چې کوم دی نو دا شیان چې کوم دی اوس خلکو له ورکوې تاسو آیا ټولنه دغې ته پرېښې ده تاسو خلک دې سوچ ته پرېښې دي د دوی هره خبره چې کوم دی نو هغه اوس د ګودار لاندې راتلی شي او چې پرې نه ښودلی شي ځکه چې دا چې کوم دي ډاګمټسټان دي ګورې دې کې تخلیق نشته دي زموږ دا سوسایټي او دا ټولنه داسې جوړول غواړي چې په دې کې تخلیق د فکر او د منطق او د لاجیک خلک نه وي ما بل چا سره خبره کوله مې چې ته د خپلو خلکو ته ګورې او ځان پوهول غواړې چې دې څه معیار دی نو کوږ دیوال ته یې وګوره روانې ناوې ته یې وګوره پوه شئ دې ماتو ګوډو سړکونو ته یې وګوره دغه ټول شیان چې کوم دی نو انسان جوړوي د هغه په ساخت د هغه په شکل د هغه په دماغو په دغه کې دا ښکاري ټول هر څه په غرب کې چې مثال په توګه یو بلډینګ هم جوړوي نو هغه ټول منطقه وګوري چې دا بلډینګ یا دا تعمیر موږ دلته جوړو نو چې دا به د نورو تعمیرونو سره چې کوم دی یاره برابري وخوري دا په دغه کې شمار شي که نه دا به څه اضافي شي ښکاري چې دغلته کې موږ ودرو یعنې په دې باندې باقاعده ورک کیږي کار پې کیږي چې دا ساټ آوټ کړي چې دغه ځای کې څنګه یو تعمیر جوړ کړي چې هغه د نورو تعمیرونو سره چې کوم دی بدرنګ ښکاره نه شي بلکې دا نور تعمیرونه پې هم ښکلي شي نو دغه څه دي دا د منطق او د لاجیک او د دلیل لوی معیار دی دغه ساخت جوړوي ستا د مغزو دغه ساخت جوړوي ستا د فکرونو دغه ستا فکرونو سوچ ته ښکلا ورکوي او هغه چې کوم دی بیا د تخلیق قوت منځته راوړي ته چې څومره تخلیقي کار کوې څومره چې ته نوي نوي شیان ویني څومره چې نوي نوي شیان ستا د لاسو نه وځي نو هغه مره ته چې کوم دی نو تخلیق او هغه مره ته پیداوار او هغه مره چې کوم دی نو ته ښکلی کېږي ته پاکېږي ته جوړېږي ستا شکل و صورت جوړېږي نو دا قوتونه چې کوم ناست دي دا په کوړه خټک کې دا زمونږ د شکلونو د روانولو دپاره ناست دي دا زمونږ د ښخولو دپاره ناست دي د دوی معیار او د دوی لیول چې کوم دی
د دنیا په یو سیستم کې چې کوم دی د فټ کېدلو نه دی، په یو سیستم کې فټ کېږي، هغه دا دی چې سړی مړ کا، سړی ووله او ځان ته چې کوم دی نو د حورو د علمانو چې کوم دی هلته کې ریزرویشن وکړه او هغه اوږد ژوند چې کوم دی نه ختمېدونکي ژوند ته چې کوم دی نو ځان تیار کړه. نو قصې ورته کوي، خپل رور پې وژني، د کم اوږد ژوند قصې تاسو کوئ. د دې مولانا سمیع الحق نه تپوس وکړئ، د ده د بچو نه تپوس وکړئ چې څومره تاسو حرامخوري کوئ په دې دارالعلوم کې. تاسو چې څومره فیسیلیټیز د ځان دپاره اخلئ او تاسو چې ځان دپاره چې کوم دی کم سهولتونه چې کوم دی جوړ کړي دي او کم آرامونه او کم مثال په توګه عیش او عشرت تاسو ځان ته جوړ کړي دي په دې لوبو کې، دا خلک نه ویني، د دې نه خلک نه دي خبر، د دې هر څه نه خبر دی. تاسو د مولانا فضل الرحمن ژوند ته وګورئ چې په دغه ورځ کې یو رپورټ ورکوي چې په ملتان کې د مولانا فضل الرحمن زوی چې کوم دی نو په خپله حویلی کې چې کوم دی نو میټینګ راغوښتی، غونډې راغوښتې. د مولانا فضل الرحمن او د مولانا مفتي محمود سنتونه اوسه چې دوی حویلی جوړه کړې ځان له. د مولانا فضل الرحمن او د ده د نیکونو انډسټریز وو یا بینکونه وه چې دغه معیار دوی حاصل کړه د ژوند. دا ستاسو زمونږ په سر باندې ګټي، د پښتون په سر، د پښتون په سر یې ګټي، قسم دی د بل چا په سر یې نه ګټي. ځکه چې دلته دا پښتون چې کوم دی دا د دوی دپاره چې کوم دی داسې یو مطلب دا دی چې اوس یو بال جوړ شوی چې کوم خوی غورځوي بس استعمالوي او دغه کوي او پیسې پرې ګټي. وبخئ. نو زه دا خبره کومه چې پښتنو ویښ شه دې خلکو ته که دا خپل ژوند ته چې کوم دی یو شکل ورکول غواړي، دا خپل بچي چې کوم دی په صحیح طریقه لول غواړي، که دا خپل سړکونه او روډونه، دا خپلې کارخانې او دا خپل صنعت، دا خپل وسایل په لاسو کې اخیستل غواړي، نو بیدار شي. د دې سیاست، د دې پاکستانی جنرالانو سیاست دا صرف او صرف ستاسو تباهي او بربادي ده او د دې هیڅ مستقبل نشته دی. دا زه لیکلی در کوم چې د هیڅ مستقبل نشته. خو خبرې روانې دي او دغه شی وشو. ما وکتل چې نن چې کوم دی نو په اکوړي کې او په دغه ځای کې چې کوم دی خلک را بیدار شوي وو او خلک چې کوم دی ډېر ووکل خبرې کولې او چیلنجینګ خبرې کولې. دا یو ډېر لوی قوت دی چې په خلکو کې راشي. خلک دا قوت د کوم ځای نه راځي؟ قوت هله را پیدا شي چې یو سړی یو مسلې ته اویډ شي، بیدار شي، ورته ویښ شي، ورته چې واقعیت دی دا خو موږ چې کوم دی په یو ډېرو غولو کې چې کوم دی دلته کې نښتي وه او د دې نه اوس ځان خلاصول غواړي. هغه په مرګ کېږي او په ژوند کېږي او باید چې وشي. زه د دې نه علاوه نن چې کوم دی یو بله خبره هم زه باید چې وکړم او هغه دا ده چې یو بل جاسوس و، هغه خو ما ذکر نه کوو، خو هغه چې کوم دی بله راوتې وه په یو پروګرام کې او زمونږ چې کوم دی نو یو زوړ وزیر اعلی د دې صوبې چې ځان ته چې کوم دی نو قام پرست هم هغې ووایي. قام پرستي خو دغه شی نه ده، خو ورته موږ پروو کړه چې دا قام پرستي، دا هسټري چې ستاسو کومه ده دغه هم قام پرستي نه و، دا اوس چې تاسو کوئ دا هم قام پرستي ده. څنګه یو قام پرست سړی چې کوم دی د پاکستان په اسمبلی کې کښېني، زه تصور هم نشم کولی، زه پې ریزنینګ دم تیار یم چې ته کم ملت او کم قام پرستي غواړې. چې که ته وایې چې بره حالات جوړ نه دغه جسټیفیکیشن نه دی، بره موږ سره چا سپورټ نه کوو، دا جسټیفیکیشن نه دی. قام پرست او ملت پرست د خپل قوم د یو ځای کولو لپاره په هر حالت کې مبارزه کوي، په هر حالت کې د هغې دپاره ودرېږي او خپله خبره کوي او کوشش دا کوي چې خپل قوم او ملت چې کوم دی نو یو کړي. ولې دوی ناخبره دي چې دا پښتانه چې کوم دی دا د افغانستان نه راشو کولی شوي دي. دا د یو ډېر لوی بین المللي سازش او بیا چې کوم دی د هغې په نتیجه کې هغه چې کوم دی نو پنجابیانو ته یو میله شوې ټوکړه ده چې دا راشو کولی شوې د بره نه دا پښتانه. ولې دې دوی نه خبر نه دي؟ دا چې څوک خبر نه وي هغه ته به چې کوم دی نو کیدای شي ګرانه وي چې یاره د دې خلکو دپاره څه قسمه اواز پورته کړي او څنګه دوی راویښ کړي چې دوی خپل ټاټوبي او خپل وطن او خپل رور سره چې کوم دی نو کښېني. نو داسې خبرې داسې خبرې په لاسونو په دغه باندې چې هغه حسن خان چې کوم سوال وکړو هغه ایجنټ د آیسای وایي ته خو یو صحافي دی ورته وایي که نه ته م انویسټیګیشن وکړه زه م انویسټیګیشن. زه په دې نه پوهېږم چې په حسن خان کې در صحافت څه ولیدل. حسن خان خو د آیسای ایجنټ دی او د هغې په خولې باندې چې کوم دی ټول کارونه کوي او تاریخ کې رجسټرډ دی، ریکارډډ دی دا سړی چې
چې د هر یو شي وخت وي د ده به هم وخت راشي د هر څه وخت راځي یو ورځې حساب کتاب ټول قومونه کوي د خپلو غدارانو سره او د خپل چې کوم دی نو بلې وطن پروشو سره د قام خرڅو سره خو زه دې نورو ته دا وایم چې تاسو څومره زیات سلیپ کېږئ که نه نو هغه تاسو نور چې کوم دی نو ماله چې ګور ایکسپوز کېږئ پښتون نن په هغه ځای نه دی ولاړ چې تاسو به ورته چې کوم دی په شپېلو کې خبرې کوئ په شپېلو کې ستاسو په خبره باندې پښتون نور چې کوم دی نه باور کوي او د هغه شپېلو نه ستړي دي پښتانه زه دا هیڅ کله منم نه تصور نه کوم دا چې یو قوم مدردین شي هغه ته چې کوم دی کلیر خبره ورنه کړي هغه کلیر پوه نه کړي او هغه ته دا ونه وي چې ستا چې کوم دی استحصال کېږي ستا استعمار کېږي ستا باندې استعمار ناست او ته ځان او د خپلو حقوقو دپاره ودرېږه نو زه دا خبره په دې کومه چې دا خو د خبرو په مینس کې یو خبر رااله چې زه نه پوهېږم چې د حسن خان سره چې کوم دی نو به یو ریسپیکټډ سړی کینی خبرو ته بو کینی که نه دا چا کینول چې کنفیوژن پیدا کړي د پی ټي ایم په عقله باندې کنفیوژن ته د هغه چا په عقله باندې پیدا کولی شي حسن خانه او هر څوک چې دا نور ورسره ناست دي دوی ته هم دا وایم چې د کنفیوژن ته د هغه چا په عقله پیدا کولی شي چې هغه سیاست نه کوي د خلکو مسلې نه راپورته کوي د هغې دپاره قربانۍ نه ورکوي د هغې دپاره ودرېږي نه او چې څوک په میدان کې ولاړي او یو خبر راوباسي د ځمکې د ویښ نه ګرځي ورپسې چې کم ځای نه پښتون ښکېل دی کومو قوتونو ښکېل کړی دی کم تارونه دي چې هغه راښکلي کېږي او استعمالیږي راوباسي او داسې بره شغي اسمان ته چې پښتون ته خبر شي دا دي هغه جالې دا دي ستاسو د ښکېل کولو او د شکنجه کولو هغه ټول مطلب دا دی چې هغه وسیلې دا دي وګورئ ورته ویښ شئ نو ته په هغه باندې چې کوم دی نو الزامونه لګوي چې دا هغه قوتونه خو بیا نه دي چې دا چا چې کوم دی نو طالب چې کوم دی نو دغه کړی و منظم کړی و دغه چې کوم دی دا هغه قوتونه هیڅ کله نه دي موږ ورته دا موږ کړي دي ګورئ موږ په دې کې انوال یو دا موږ انټرنیشنلایز کړي دا هر څه موږ هم په دغه تنظیمونو کې ناست وو موږ ته پته ولګېده دا تنظیمونه هېڅ چېرته نه ځي موږ قربانۍ ورکړي دي خپلې وینې هم ورکړي دي دغه تنظیمونو له پخوا تاریخ وګورئ نسل در نسل چې کوم دی په دغه تحریکونو کې پاتې شوي موږ سره دې څوک خبرې نه کوي په دې باندې موږ ته پته چې داسې دي او پښتون کم ځای کې ناست و کم خوا روان او څه لپاره استعمال شو څومره استعمال شو موږ سټریټ فارورډ خبرې کوو قومي حقوق هغه په هره لاره چې کېږي قومي حقوق موږ غواړو ازادي غواړو خپل وسایل غواړو ولې زه په 21مه صدۍ کې د غلامۍ اصول ته تیارېږم په 21مه صدۍ کې په دې تیارېږم چې او ته وړه چې څومره وسایل زما د وطن وړی شي راځئ په هغې سره اقرارنامې وکړمه لکه د اوبو په مسله باندې چې ځینو خلکو دستخط یې وکړي لکه د پښتو په ځای باندې چې اردو نافظه شوه لکه د پاکستان په آیین باندې په هغه آیین باندې چې پای کې د پښتون لپاره د سر اړه حقوق نشته دي امضا وشوه د پاکستان نه د پنجاب په آیین باندې پاکستان کوم دی کې آیین شته دي کم پاکستان کم آیین نو دا لوبې او دا خبرې ښکاره دي اوس دا ایکسپوز دي څومره زیات چې یو سړی په دغه باندې حرکت کوي او د دې ډیفنس کوي ابا هومره ځان چې کوم دی نو ملی چې شکنجه کوي نورم مونږ ورته څه پرېښي نه دي چې کاریډور چې کوم دی دته چې کوم دی نو غټ کاریډور د دې او پکې هغې کې مینې ورکوي ټولې لارې ورته راتنګو او راتنګو یې ورته د دلیل او د منطق او د لاجیک مونږ پښتون نور په ځمکه باندې په خاورو کې لړلې نه پرېږدو دی مونږ روچتو راپورته کوو به دیو مونږ کېنوو ودرو به داسې هغه مولانا ته م وایم چې هغه هلته کې ناست دی مطلب دا یې هغه محسن داوړي چې کوم دی نو پرېنښود دغه ته هغه ته هم دا دغه کومه چې ته به م راکوزېږې اوس ته به کوم ځای کې پټېږې تا پښتنو له په دې 80 100 کاله کې څه کړي بغیر د ریبلو نه ودرېبل بره په افغانستان کې او په دغه منطقو کې دې وریبل حلال دې کړل تباه او برباد دې کړل ته به راپاسې اوس او زما چې کوم دی نو په منځ کې به د میډیېشن کارونه کې ستاسو چې کوم دی که ډېر لوی چې کوم دی دا ستاسو سټیچر چا جوړ کړی و که نه دا سټیچر به در موږ خاورې ایرې کوو تاسو له
ریزن ته به راکوزېږي، دلیل ته ما ته به خپل ریل اچیومنټس ښیي په ژوند کې چې تاسو څه ورکړي دي پښتنو له، بغیر د حورو د علمانو د دغه نه د وادو نه تاسو څه بلډ اپ کړي دي پښتنو له چې ته ما ته وښیې د پروف په حیث. ته په جنوبي اضلاع کې وګوره، جنوبي اضلاع خو غریب ترینه منطقه ده، ته د هغه ځای نمایندګي کې مولانا پل رحمانه، ته په خټو کې ولاړې، خټو کې ته په دې ځان پوه کا دا دنیا روانه ده اوس هغه ځای ته دي. تاسو نه چین مني، نه مو ولاکه روس مو وني دغې فلسفو سره، نه مو هندوستان مني، نه مو امریکا ومني، هېڅوک هم نشي برداشت کولی. او عرب خو راته وایي په مخه مخه، عربو خو بالکل خو روان دي د فل ډیټرمینیشن سره یو بل طرف ته. بله چې کوم دی نو سراجې پکې وایي پاکستاني قوم، د قوم په تعریف هسې پوهېږي؟ چا راته دا انټرپریټ کړی پاکستاني قوم؟ د عمر او د ابوبکر په زمانه کې چې کوم دی نو یو قوم نشو پوه شي که نه مسلمان قوم نشو. عرب ځان له عجم ځان له سورین ځان له دي، عراق ځان له دي، ایجپشن ځان له دي. د کوم شپیلي وی او کومې سندرې وی سراجې تا ته هم ویم قومونه پښتانه دي، قوم دی بلوچ قوم دی، سیندي قوم دی، دا قومونه دي، دا تاریخ دی، دا ژبه ده، دا کلتور دی، دا اوریجن دی، دا ټول هر څه چې کوم دی نو په دې کې دغه دي شامل دي. نو دا خبرې نورې نه چلیږي. وبخښئ ټلیفون راغی. نو دا خبرې نورې نه چلیږي. مونږ په دې ټولو خبرو پوه یو یو شی به ډایګنوز کوو، پرېږدو نه انشاءالله. خبرې بیا اوږدېږي، ډېر اوږدې خبرې هم ښه نه بیا نه ریکارډ کېږي، نه چې کوم دی نو وځي دغه ته، ځکه چې مسلې دي. خو ډېره مننه، او مطلب دا دغه خبرې مې کولې چې پښتانه باید دې ته اویډ شي دې ټولو خبرو ته. ډېره مننه، خدای پامان.